اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بچاراندام کی فرض څومره دي نو د هغې بیان وشو. او بیا سنت څومره دي او مستحب څومره دي او آداب څومره دي. نو څلور پکې فرضو، اتلس پکې سنتو، څلور پکې مستحبو او سورلس پکې آدابو. اوس د هغه څیزونو بیان چې هغه په چاراندام کې مکروه دي. څلور فرض به موږ او تاسو په چاراندام کې کو، د دې به خیال ساتو. اتل سنت به په چاراندام کې کو، د دې به خیال ساتو. څلور مستحب به په چاراندام کې کو، د دې به خیال ساتو. او سورل سنت به آداب به په چاراندام کې کو، د دې به خیال ساتو. خصوص سيزونه داسې دي چې د دې نه وزن بچ کو، هغې ته مکروه وایي. نشپک سيزونه داسې دي چې پاغې کې به چاراندام کې د هغې نه ځان ساتو. که چا ځان ونه ساته نو دا د پاره مکروه دي. مکروه دا معنا چې دته په آخرت کې سزا ملاويږي، خدا سزا به د فرض او د واجبو نه کمي. د فرض په نه کولو چې کومه سزا ملاويږي، د واجب په نه کولو چې کومه سزا ملاويږي، نو دا به د دې مکروه په کولو چې کومه سزا ملاويږي دا به کمي. او په حرامو چې کومه سزا ملاويږي دا غي نه به دا کمي. خو الله دې مونږ او تاسو د آخرت د وړوکې سزا نه بچ کړي. آمین. د آخرت وړوکې سزا دا ډېره لویه ده. نو شپږ څیزونه په چاراندام کې مکروه دي. که چا وکړه چاراندام کې شته نه، مونږ او تاسو به پکې پیدا کوو. طالبان یو بل باندې سوال کوي، لکه چاراندام کې څو مکروه دي؟ ناغه ورته وای شپږ وای غلط دی وې. په چاراندام کې خوړو مکروه نشته، مکروه پکې مونږ او تاسو پیدا کوو. چاراندام کې کدینو فرض دی یا مستحب دی یا سنت دی یا آداب دی. چاراندام کې مکروه نشته، خدا مکروه پکې مونږ او تاسو پیدا کوو. نشپک سيزونه داسې دي چې پاغې کې بزان ساتو. په چاراندام کې چې زمونږ او تاسو چاراندام دا بیکار نشي. نو چې چاراندام کمزوري بیا سره د مون ثواب هم کمیږي او مرتبه هم کمیږي. پہلا نمبر اسراف فی الماء ده، اوبو کی زیاته کول. بعض خلق بمبه کولو کی ته مسواک و یا پوز سپاک یا سے لاسمگی او بروانی، نو دا مکروه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی توای حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور وربانه تیرې دا هغه چاراندام کو.
نو حضور ورته فرمایل ما هذا الصرف یا سعدو، دا څومره زیاته کې سعده دا وباسې توې. نو هغه ورته وایي قربانه فی الوضوء صرفن، ولې په چاراندام کې اسراف شته سو؟ حضور ورته فرمایل او په چاراندام کې اسراف شته، اگر کته په یو روان نهر باندې ولې نه ناس که عربو ته لاړئ نو تاسو ته به د اوبو قیمت معلوم شي. حج ته چې څوک تلي یا عمرې ته نو هغه ته پته لګي. هلته چې یو لیټر وبالې نو د حج په موسم کې په 2 ریاله ملاویږي، عام اوټلو کې په 1 ریال ملاویږي، او چې پیټرول ګاډي کې اچي نو 2 لیټر په 1 ریال دي، او 4 پاک ډیزل 4 لیټر په 1 ریال دي. نو پیټرول الته ډیر دی او به کمی دي. نو د اوبو د قیمت پته به درته بیا په سعودي کې لګي چې اوخ اوبه خو ډېر قیمتي څیز دی. هغې دي چې کومې خپلې اوبه دي هغه تروي دي او په هغه کې تیل هم دي، د څکلو قابل نه دي. په سعودي کې چې څوک ډېر لوی تجارت کوي نو د اوبو ټولو کې اوچت تجارت د اوبو دی. ټینکر یې اغوستي اوبه راوړي او په خلکو باندې خرڅوي. د حج په دوران کې د بلډینګونو ته لوی لوی ټینکرې راځي او د اوبو او هغې درته هغه ډیګۍ ډکوي او ته استعمالوي. نو د اوبو قیمت سړي ته هغه عربي ممالکو کې پته لګي. هغه ټاپو دی ګیر چاپیره ته سمندر دی، هغې ته جزیرة العرب وایي، جزیره ټاپو ته وایي. نو ګیر چاپیره سمندر دی، د سمندر اوبه ترخی وي یا تروي وي، د خوړلو قابل نه ګوري، د سکاک قابل نه. نو د اوبو پته سړي ته هلته لګي. نو اوبه یو قیمتي څیز دی. الله پاک فرمایي ما د اوبو نه هر څیز ژوندی پیدا کړی. څه چې په دې عالم کې ګورې زی روح دا ټول د اوبو برکت دی. ګورې که اوبه نه نظام به ودرېږي. بس خوراک سره ګزاره کېږي، روټۍ ونه خورې ګیا به وخورې، بل څه به وخورې ګزاره. داسې خلک هم شته چې هغوی شګې خوري، داسې خلک هم شته هغوی شیشې خوري، په هغې گزاره کوي. د فوجیانو ته چې ټرېلنګ ورکوي که نه نو داسې حد ته بیا رسوي چې بیا 1 کیلو 2 کیلو شیشې خوري او په هغې گزاره کوي. مقصد دا دی چې خوراک سره گزاره کېږي، پوشاک سره گزاره کېږي، وګورئ اوبو سره گزاره نه کېږي. نو اوبه یو قیمتي څیز دی. نو چې ته چاراندام کې نو هسې بمبې مه کوله او هسې مه تویوه. د خدای پاک د نعمت شکر ادا کا. زه خلکو ته وایم چې زما په کور کې 3 څیزونه خوښ دي او چې څومره ډېر نو بیا هم کم دي. موږ او تاسو ته کور ته ډېر څیزونه راوړو، وګورئ 3 څیزونه داسې دي چې څومره هم ډېر راوړه نو بیا هم کم دي. یو ته اوبه وایي چې څومره ډېرې نو کمې دي. دویم نمبر ته خشاک وایي چې څومره ډېرې نو کمې، خشاک ته ډېر ضرورت پیښي. دریم نمبر ته غله وایي چې څومره ډېره نو کمه ده. د دې 3 څیزونو نه بغیر گزاره نه کېږي. نو اوبه یو قیمتي څیز دی. نو که بمبه کې اوبه ډېرې وي لکه حضور دی سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی کته یو روان نهر په غاړه ناستې او ته په چاراندام کې زیاتی کې نو دا اسراف دی. ګورئ او قرآن کریم کې راغلی دی چې څوک اسراف کوي دا د شیطان رور دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. الله وای زیاتی کوونکي او زیاتی خوړونکي د شیطانانو رونه دي. رونه نو اسراف ښه څیز نه دی. نو چې کلم چاراندام کوئ نو چې خوله کې اوبه اچوئ یا مسواک وهئ
نو بیا دوباره بمبه بندوي. دا مساله ده چې اوبه به زیاتې نه استعمال. نو موږ او تاسو چاراندام د ثواب د پاره کوو نو هغې نه عذاب جوړ شي. دې ته اسراف. دویم نمبر والتقتیر فیه، چې سم کمې کې. نو دا هم ښه نه ده لږې اوبه راغلې او ځان پې غوړی، نو دا هم ښه نه ده. ما تاسو ته وي چې انزل دې ته وایي چې اوبه پې روانې شي او یو څاڅکی دوه څاڅکی لاندې پروزي، دې ته انزل وایي. دا د غسل تعریف دی. نو بعضې خلک انتهایی کمی کوي. د کمی والا به هم درته سعودي کې میلاویږي. دومره وړوکې اوبه راوالي، دومره دا خو حاجي صاحب لیدلي، دومره لږې اوبه راوالي او په هغې باندې دا توریان چې دي نو هغوی پې مکمل چاراندام کوي. 3 کرته پې مخ وینځي او لاسونه، نو په هغې انځل کېږي خو لامده لاسونه پې وایي. نو داسې به هم نه کې چې ته پې فرض ادا نه کې او سنت پې ادا نه کې. نو نه کمې او نه زیاتې. خیر الامور اوساطها، رسول الله مبارک فرمایي په تمام امورو کې بهترین او ډېر بهترین هغه دی چې کم درمیانی. نه به ډېرې اوبه استعمالې نه به کمې اوبه استعمال. دریم نمبر خپل مخ په اوبو وهل. اوبه راوالې او په شړک باندې مخ تاچ، نو دا مکروه دی. ولې؟ مخ چې دی دا د انسان په اندامونو کې یو اشرف عضو ده. په تمامو اندامونو د انسان کې بهترین عضو د شرف والا عضو ده مخ ده. د دې وجه نه زموږ شریعت وایي چې څوک وهي نو په مخ به نه وهي، دا مکروه دی. نو په مخ وهل هم نشته، د چا مخ ته کنځلې کول هم نشته، چا پورې خندام نه ده پکار چې مشاهدې ته دې وګوره او دې مخ ته دې وګوره، دا یې د سړي نه دی. نو داسې به نه کې. مونږ او تاسو پښتانه وایو که مخ د الله د نور نه دی، نو د انسان د مخ قدر به ډېر کې. دا به ښه نه کې چې هغه مخ ته کنځلې کې یا د مخ بېعزتي کې، ځکه د الله په علم باندې دا جوړ شوی. نو مخ چې دی دا اشرف عضو ده د انسان په اندامونو کې. د انسان اسې هر جز محترم دی او مخ خو بیا ټولو کې اشرف دی. نو ته چې اوبه رالې او په شړه کې پې ورولې نو تا د دې مخ بېعزتي وکړه. مونږ او تاسو چې چاته وایو هلکه دا څیز راواله او هغې راوالي او داسې راولي، نو خفه کېږو که نه خفه کېږو؟ هلکه وایي سم به دې راکړه. نو خپل مخ په اوبو وهل دا مکروه دی. دې سره د مخ بیادبي کېږي. 4 نمبر په چاراندام کې د دنیا خبرې کول. دا ولی مکروه دی؟ دا ځکه مکروه دی چې ته د دنیا خبرې کې نو دعا به نه کې که نه، بسم الله به نه وې، درود شریف به نه وې، د هر اندام چې کومه دعا د هغه به نه وې. نو ځکه خبرې کې او کم سیز چې انسان نه سنت پاتې کوي هغه مکروه وي. دا مسله ده چې سنت قرآن کې لاندې تر لاندې بدعتي او چې بدعت قرآن کې لاندې تر لاندې سنتي. کم سیز باندې چې دین ته نقصان رسی هغه مکروه وي. نو ته چې خبرې کې خو دعا به نه کې، خبرې چې کې نو درود شریف به نه وې او خبرې چې کې نو بسم الله به نه وې. ځکه یا خو به خبرې کې یا به هغه کې دومره ټیم خو سړي سره نه وي چې دا دې پکې ګپه مو لګوي او بیا دې دعا مو کې او درود شریف او بسم الله دې مو وایي. نو دا د دین او د اسلام او د دین د یو مسلې سره ټکراو لري خبرې کول. او که ضرورت نو بیا خیر، هغه مختصره خبره کو. 5 نمبر بل چانه امداد غختل. ما تاسو ته بیګه وي چې چاراندام کې امداد غختل 100 قسمه دي. 3 چاراندام کې چا سره امداد کوي دا ټول 3 قسمه دي. نمبر 1 چاته لوټه ډکول، نمبر 2 چاراندام کې اوبه چول، نمبر 3 لاس او خپې ورته مګل. نو لاس او خپې مګل اتفاقا مکروه دي. او که یو سړی بیمار او ضرورت او بیا خو جدا خبره
خو که څومره لوی پیر صاحب و بزرګ و استاد دی او ته ورته خپې د زه مږمه او لاسونه درته زه مږم او مخ درته زه مږم نو که ته ورسره مینه هم کې نو مکروه دي. دومره لټي خو نه ده پکار، داسې به نه کې. دې ته استعانت وایي، دا مکروه دی. او دا دویم نمبر اوبه اچول یا لوټه ډکول نو دا به چاراندام کوونکې نه مطالبه نه کوي، که بل سړی ورسره کوي نو ثواب پې میلاویږي. دا حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدا چې ځان د پاره د کوی نه بوکر ایستا چې چاراندام وکي نو زوار علم ما وی قربان زبیدل رو باس حضور وینا زدا نه خوخم چې ما سره دی په خپل منځ باندې بل سړی امداد وکي، منځ خو ځان لکم. که چا در تخپل لوټه راډکه کړه ښه خبره ده. موږ او تاسو اکثر کور کې چاراندام کوو نو زنانو ته لوټه ډکه که نو مکروه دي. ده ته به نه وې یا هلته بمبه کې ناستې په سبیل باندې ناستې او چاراندام کې هلکه بټن ولګوه اوبه نشتې دا مکروه دي. خپله راشه بټن ولګوه. اوس خو موږ او تاسو ځان له کوو عبادت په شوق کې دې کې به لټي نه کې نو بیا به درته میلاویږي. ښه نو دا دوه قسمه امدادونه، چاته لوټه ډکول یا اوبه اچول او دس کوونکې به مطالبه نه کوي، او که چا ورسره وکړه نو خیر دی. نو یو د بل نه امداد غوښتل دي په چاراندام کې، یو بل سره امداد کول دي په چاراندام کې. امداد غوښتل مکروه دي او امداد کول روا دي او مستحب خبره ده. شپږم نمبر درې کرته مسه کول. نوی نوی اوبه راغلې او په سر یې راکاږې نو دا خو بیا مسه نه شو، دا خو غسل شو، انزل شو. مسه به یو کرت کې که یو سړی اوبه راوالي چې نه مسه ونه شوه او بیا نورې اوبه راوالي داسې نو چې درې کرته لون لاس په سر راکاږي خو ټول ویښته به یې لامده شي نو دا خو مسحه وه. اوس شو، اوس خو غسل شو. نو د دې شپږو څیزونو خیال ساتئ ښه په چاراندام کې. بیا به انشاءالله د اودس په جزئیاتو کې درته وایم. ښه تقریبا 4.5 جزئیات دي د اودس سره متعلق. 4.5 مسائل ما تاسو دپاره راجمع کړي، ابرته انشاءالله بیا وایم. نو بس اودس کې به PhD حاصله کوي. او بیا درته دا ښیم چې دا اودس کې چې دا مخ وینځل دي نو دا ولې، لاسونه انځل دي نو دا ولې، دا خپې انځل دي دا ولې. سړی خو اودس مات کی نو دا مخ ته خو یې متیازې راوانه لوتې، خپې خو یې ګنده نه شوې. اکثر دا غربیان دا اعتراض کوي دا د اسلام څنګه مسلې دي، تا تش اودس مات که نو مخ دې ګنده که نو مخ څنګه اینځې. نو د دې علماو رسول الله مبارک د امت علماو ډېره خواریانې کړي دي او د خپل د دین مسائل صفا کړي دي. دا ټولې مسلې علماو حل کړي دي. ښه نو بیا د دې حکمتونه درته وایم. درود شریف وایه. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد.